बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मशरिक लीड की तासु ته هرکلی وایو ګرانو کتونکو د وړو قیمتونه مسلسل په بره روان دي. خلکو لپاره چې کوم سبسایډایز یا ارزانه وړه چې کوم د هغې اصول لپاره خلک سرګردانه دي. ناظمان دغه شان دي ایم پی ایز ایم ان ایز د هغې په کورونو کې د هغې په حجرو کې چې کوم وړه تقسیمېدل نو پای کې هم چې عام غریب کم کس دی نو هغې د دغه نه هغه چې کوم دی نو محرومه دی. د هغې نه پس دغه مسله چې کوم ده معامله چې کوم ده نو هغه های کورټ پېښور های کورټ ته رسېدلې ده. اول ته د صوبایي حکومت نه جواب طلب کړی شوی دی چې تاسو دغه چې کوم سرکاري ارزانه وړه دي دغه تاسو په کوم دغه ورکوئ، دغه خلک چې کوم دي څوک محرومه کیږي، په کومه طریقه دغه ټولو خلکو ته دغه وړه رسولی شي. په دې باندې به د صحافیانو سره خبرې اترې کوو. کوشش به کوو چې د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیرمین هم د ټلیفون د لارې هغه موږ په پروګرام کې هغې شامل کړو. د هغې نه هم په دغه تپوس وکړو چې نن هغې په مرکزي حکومت کې هم شامل دي. بیا هم د دغه مهنګایي چې کوم صورتحال دی نو هغه په هغې باندې د قابو موندلو په ځای باندې نور هم په کې اضافه روانه ده. دې سره سره په کوز دیر کې ډی ای خان کې او د صوبې په مختلفو ځایونو کې چې کوم دغه سیلابي صورتحال راغلی او د هغې نه پس مختلفې بیمارۍ خورې شوي دي چې په کې ډینګي، لشمینیا او نور د چې کوم د وجود یا د سکین کومه بیماري ده نو هغه هم په پیک باندې ده، هغه هم خوره شوې ده. نو کوشش به کوو چې دغه ځای چې کوم د هیلت متعلقه چارواکي د هغې سره هم رابطه وکړو. دې سره سره په یونیورسټي ټاون کې د 12 ورځو نه د انتظامیې لخوا چې کوم تعلیمي ادارې بندي کړې شوي دي په هغې باندې نن هم دغه طالب علمان هغې په روډ باندې بهر کلاسونه چې کوم دي نو هغې اهتمام شوی به طور احتجاج او هغې دا وایي چې 12 ورځې وشوي او د حکومت لخوا هېڅ څه قسمه نرمي په نظر نه راځي چې دغه تعلیمي ادارې کولاو شي. دوی وایي چې د دغه تعلیمي ادارو بندېدلو سره د 25 زره نه سیوا طالب علمان چې کوم په دغه سکولونو کې سبق وایو د هغې تعلیمي سرګرمۍ متاثره دي، هغې مستقبل چې کوم دی نو هغه په داو لګېدلی دی. نو دوی غوښتنه کوي چې دغه تعلیمي ادارې دي دغه مستقل سهال لویستلی شي. په دې ایشو باندې هلته د هغې سره موږ خبرې اترې شوي دي. پروګرام په اخري برخه کې به د هغې سره هم خبرې کوو. زموږ سره چې کومه لومړۍ ایشو ده نو هغه د وړو د تقسیم په حوالې سره ده چې کوم په دغه سیاسي بنیادونو باندې د وړو تقسیم دی په هغې باندې های کورټ چې کوم دی نو هغه هم نوټس اخیستلی دی او های کورټ د حکومت نه جواب هم طلب کړی دی. دغه شانتې په ټوله صوبه کې د سرخار پېښور په شمول باندې که موږ وګورو نو چې کوم دغه وړه دي د هغې مختلف فوټیجز هم مخې ته راځي چې په مختلفو ځایونو کې په لکي مروت کې زنانه راوتلې وي، دغه شان په پېښور کې هم زنانه راوتلې دي او دغلته خلکو ته په دغه ارزان چې کوم وړه دي دغه سرکاري نرخ باندې چې کوم میلاویږي په هغې کې خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي او دغه چې کوم ډیلران دي اټا ډیلرز د هغې په ځای باندې چې کوم دغه منتخب بلدیاتي نمایندګان دي یا د صوبایي اسمبلۍ یا د قومي اسمبلۍ غړي دي د هغو په حجرو کې چې دغه تقسیمیږي د هغې هم د انتظامیې یو مقصد دا و چې دغه چونکې د خلکو د هغې سره تعلق وي، خلک یې پېژني، خو بیا هم په هغې کې په سیاسي بنیادونو باندې چې کوم دی دغه تقسیم خبره مخې ته راتلله نو د هغې نه خلک ډېر پریشانه دي. کوشش به کوو چې عزیز بنیري صاحب سره رابطه وکړو او د دې ایشو په حوالې سره د هغې نه هم لږه پوښتنه وکړو چې دغه مسله به څنګه حل کېږي، بلکې زموږ سره ټلیفون د لارې موجود هم دي. عزیز صاحب ډېره مننه موږ له د وخت راکولو که دا راته ووایي چې دغه ارزان وړه چې کوم دي نو په هغې پسې خلک سرګردانه دي. دا هم ویلی کېږي چې د کم قومي یا د صوبایي اسمبلۍ ممبران دي یا ناظمین دي هغې په خپلو حجرو کې دغه وړه تقسیموي او په سیاسي بنیادونو باندې تقسیموي او عام غریب چې کوم دی نو هغه د دې نه محرومه دی. تاسو څه ګڼئ ولې دغه انتظامیه په دغه ارزان وړه عام یو غریب سړي ته رسولو کې ناکامه شوې ده؟ ډېره مننه ارشاد صاحب. دا چونکې نن سبا ډېره برننګ ایشو ده او تاسو وګورئ په هره ضلع کې دغه مشکلات سره خلک چې دی هغه مخ دی او د حکومت ته اړخه چې کوم د اربونو روپو دغه شوی دی اعلان شوی دی چې دغه سبسیډي په مټ کې چې کوم دغه کېږي او دا ارزان وړه ورکوي جی نو هغه وړه چې دي هغه یقینا چې لکه زیاتره چې دي هغه د سیاسي بنیادونو باندې دغه کېږي همدغه یا کونسلر شي یا ناظم یا ایم پی ای یا منسټر شي هغه خپل د خوښې خلکو ته هغه وړه ورکوي او چې کوم ضرورتمند دي کوم بېوسه ولس دی هغه محرومه پاتې کېږي. نو یو خو دا طریقه کار ډېر زیات غلط دی. د صوبایي حکومت په کار دا ده چې ضلعي انتظامیې دې ته خپل پولیسونه جوړ کړی دی هلته کې د اسسټنټ کمیشنر یا د سی یا د تحصیلدار
دغه خلک یا نفري موجود وي چې داسې یو قسم دغه چې دی د هغې مخنیوی وشي چې هر غریب سړي ته چې دی دا اوړه ورسي. بیا زیاتره داسې هم شوي دي چې دغه اوړه دغه د سیاسي بنیادونو باندې چې کم ټرک چاله راغلی هغوی په بازار کې هم په ګران قیمت باندې خرڅ کړي او هغه بیا وروسته فردر نور ګران خرڅوي. نو دلته کې دا بحران چې دی دا را شروع دی. دا مهمه مسله ده او د دې لپاره حکومتونو له پکار دا دي چې دې په سنجیدګۍ نه کار واخلي. خو د بده مرغه زمونږ په خیبر پښتونخوا کې که مونږ وګورو د تېرو 9 کالو نه د دغه پاکستان تحریک انصاف حکومت دی نو کله د دې د وفاق سره په جګړه کله د پنجاب سره په جګړه چونکې زمونږ زیاتره دارومدار چې دی د پنجاب په وړو د پنجاب په غنمو باندې صحیح ده چونکې اوس ضرورت دی هغوی ته خپل سیلابونه راغلل ځمکې ټولې دغه شوې د هغې خلکو هم ضرورت دی نو هغې خپله کوټه چې ده هغه ځان سره ذخیره کړې ده یا شته ورسره نه یا نشي ورکولی خو بهرحال زمونږ ته د پنجاب نه چې دا سپلایي بند ده نو د صوبایي حکومت په دا تور لګو چې د یو میاشتې دپاره چې کوم دغه راغلی یا د هغې نه وړاندې 2018 پورې چې کوم په پنجاب کې د دغه حکومت د پاکستان مسلم لیگ چېرې دي خیبر پښتونخوا ته اوړه نه ورکوي غنم نه ورکوي نو اوس خو په پنجاب کې د پاکستان تحریک انصاف خپل حکومت دی د دې نه وړاندې هم خپل حکومت او دا بحران چې دی دا را روان دی مسلسل او په هغې کې سفر کېږي عام ولسو صوبایي حکومت که دا سیټ سنجیده نه اخلي نو دا به ډېر زیات یو خو که ګرانۍ ته وګوري هر یو سیټ چې دی هغه د اسمان سره خبرې کوي د هغې قیمتونه په پنجاب کې وړو په 1200 روپۍ دي او دلته کې چې دي دا په 2300 په 200 روپۍ باندې توړه میلاویږي نو دا څیزونه چې دي دا د حکومتونو ذمہواري ده چې هغه دا ډېر په سنجیدګۍ سره واخلي او د دې ولس ته ستونزه حل کړي ځکه چې وړو خو داسې یو څیز دی چې هغه د خلکو ضرورت دی چې روټۍ که جنګ وي که هر څه چې وي خوراک د خلکو ضرورت دی هغې له هغه پیسې که را پیدا کولی که ګرانې که ارزانې خو هغه خلک را پیدا کوي خو چې حکومت کله ولس ته دغه نشي ورکولی ریلیف نشي ورکولی نو باید چې د هغه خپل د ناکامۍ هغه اعتراف وکړي چېرې دا دغه دی چې موږ نشو پوره کولی. اوس په دې وخت کې په پنجاب کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی دلته په خیبر پښتونخوا کې په کار دا دی چې د دې دی دواړه وزیرالاګان دې باندې رابطه وکړي او دغه د وړو یا د غنمو سپلایي چې ده دا پوره کی دلته کې د صوبایي حکومت چې شپږ لکه ټنه چې دي یا څومره غنم چې دي دا د خیبر پښتونخوا فلور میلو ته چې کوم روزانه دي دغه کوي ورکوي نو هغه هم دي نه پوره کوي نو د هغې د وجې نه دلته کې خپل چې کوم مقامي وړي دي هغه هم ډېر کمی دی فلور میلونو والا ځان نه جاړي چې موږ ته غنم نه میلاویږي دلته کې چې کم د ارزان وړو لپاره کم طریقه کار جوړ شوی دی د هغې سره هم سفر کېږي هغه هم په سټرایک کي نو یو خو دا ده چې د وړو بحران جوړ شو دویمه دا ده چې په زرګاو خلک د دغې سره بېروزګاره شو د دغې یوازې په دې میل کې کار کوونکي نو د هغې سره د ټرانسپورټیشن خلکو د هغې سره دوکاندارانو دا په زرګاو په لکاو خلک چې دي دا د دې صنعت سره بېروزګاره کېږي. صحیح ده عزیز صاحب تاسو دا ټوله مسله تاسو بیان کړه د دې تاسو بنیادي وجه څه ګڼئ چې دغه په خیبر پښتونخوا کې اوړه چې کم دي نو هغه 2250 نه هم سیوا شوي دي 400 یا دغه شان چې کوم نورې ضلعې دي نو د هغې نه ریپورټس مخې ته راغلي دي چې دغه 300 روپۍ ته هلته رسېدلي 100 کیلو چې کومه توړه ده نو تاسو څه ګڼئ چې دې اصل وجه څه ده او بیا ستاسو په خیال سره دې حل څه دی؟ د ټول نه خو مهمه خبره دا ده چې وجه خو دا ده چې شارټیج دی که نه دلته په صوبې سپلایي بند ده او زمونږ د صوبې خپل پیداوار دومره نه دی بجای د دې پوره دې حکومت له پکار ده بلکې یوازې دې نه ټولو حکومتونو لکه تېر شوي دي یا راځي که موږ په سی آر بي کې په چشمه رایټ کانال باندې کار کړی وی بجای د دې چې کوم روپۍ په بي آر ټي ولګېدې هغه پکار دا و چې په چشمه رایټ کانال باندې لګېدلی وی ستا په جنوبي اضلاع چې دی غنم پیدا کوي ستا د ډېخانه پورې ټولې دغه ځمکې چې دي
دا به د فصل جوګه شي صحیح دی خپل پیداوار ډیر کیږي نو ستا په پنجاب یا په سند یا په امپورټ باندې ډیپینډ کم شي او بل خبره دا ده د بل مرغه که تاسو وګورئ زموږ په صوبه کې د غنمو پیداوار یا د خان نه کیږي یا د مردان ثوابین او خار نه کیږي نو دلته چې کوم لږ ډیر سیوا کیږي یا د کارخانه نو هغه کې خلک خپل ضرورت پوره کوي که لږ ډیر سیوا شي نو هغه په مارکیټ کې خرڅ کی دومره غنم نه وي دونه پیداوار نه وي چې هغه مطلب دلته د صوبې دغه پوره کی اجازه پوره کی صحیح دی جی دلته کې صوبایي حکومت ته پکار دی چې یو خو د دریز مکو د پاره چې دی کوم قانون سازي کړي لري چې پای باندې کوم هاوسینګ سوسایټي رواني دي هغه دریز مکه ختمي دا کوم بحران چې روان دی کدا په دې طریقه باندې د دریز مکو باندې دغه هاوسینګ سوسایټي جوړیږي نو راتلونکي وخت کې دا بحران د کمیدو نه دی دا به نور هم سیوا کیږي آبادی سیوا کیږي صحیح دی جی ډیره مننه عزیز بونیری صاحب تاسو ډیر هم خبر وکړه بیا په خصوص توګه باندې تاسو چې کوم نظریې زمکو روانې دي ختمي په هم تاسو ډیره خپل خبر وکړه ډیره مننه موږ له وخت راکولو پروګرام کې سره دا وخت د قومي وطن پارټي صوبایي چیرمن سکندر حیات شیرپاو صاحب موجود دي سکندر صاحب ډیره مننه موږ له وخت راکولو کې دا راته لګو چې د وړو قیمتونه مسلسل په بره باندې روان دي د 100 کیلو بورې قیمت چې دی نو هغه 2200 او 300 روپۍ ته رسیدلې ده څه وجه دا چې موجوده حکومت کې هر چیز قیمتونه چې کم دي هغه د کنټرول نه بار دي او هغه کنټرول کیږي نه بسم الله الرحمن الرحیم ټولو کې ورکو تاسو مشکور ما چې مانم دا موقع راکړه دا واقعي د ډیر اهم موضوع او د تیر سورزونه مونږ دا ګورو لګیو چې روزانه په بنیاد باندې د وړو په قیمت کې اضافه کیږي لګیا دا او دا تاسو بالکل صحیح وې چې 300 روپو ته د 100 کیلو بورې چې دا ورسېدا او خدشه دا چې دا به نورم جب کیږي او بلکې دا به 3000 ته چته رسی یو خو کم چې صوبایي حکومت ته داوی غلطه پالیسو په نتیجه کې اوس دی وخت کې شارټیج راغلی دی او کم چې د پنجاب ندی پروکیورمنت کړو هغه دی په ټایم باندې وانه کیشتلو او بیا پکې منځ کې سیلابونه رالل نو هغه دغه شو او اوس پنجاب وړم بند کړی دي نو دا غي د وجنم د شارټیج کې نور اضافه وشو بیا په د دوه میاشتې مخکې چې کله وزیر اعظم صاحب ارزان وړه صوبې ته یو پروګرام شروع کړو نو دغه په مقابله کې صوبې حکومت چې دی بغیر پلانینګ او بغیر د دې کتلو چې دوی سره سټاک شته او کنيشتا دویم دغه په مقابله کې یو دغه شروع کو هغه شی هم د کې نور اضافه وکړه او دا چې د ما مخکې څنګه چې عزیز برینګ صاحب وې دا چې بنورم زیاتیږي سکندر صاحب تاسو خبر وکړه چې خیبر پختونخوا حکومت یو منصوبه شروع کړه د وزیر اعظم صاحب د منصوبې نه پس نو وزیر اعظم صاحب چې کومه منصوبه شروع کړې هغه چرته روانه ده هغه شته په ګراوند موجود دي خلکو ته د هغې منصوبې لاندې وړه ملاویږي کې دغه کېدو لګیو د سیلابونو مخکې پورې خو اور روانو د سیلابونو نه پسته چې دی حقیقي اوبویسلی دغه راغلي دي بریک راغلي دي ځکه چې څنګه دغه چینج شو د ډیزاستر دغه طرف ته دغه شوی دي خدا دا ای وخت کې دوی ته دغه کول پکارو چې به موږ خپل سټاک چې دی هغه پوره کړو زمونږ د صوبې ریکوایرمنٹ تقریبا 50 ملین میټریک ټن د هر کال او د کې 25% چې دا د خپل پیداوار وي 25% چې دا د پنجاب او سند حکومت تخلی او بیا 50% چې دا د اوپن ټریډ په ذریعہ چې دی هغه اوپن مارکیټ سیستم په ذریعہ کې اشتراک دي نو هغه ټول هغه سیستم چې دی دغه د وجنه دغه شو زما په دغه په مطابق چې کوم ماته اطلاعات دي نو محکمه دا اوپوز کړي مو خو داغه وخت سره صوبایي حکومت دا
پالیسی د ډیسیژن واګیشتلو او داګه دا اوس نقصان وته اوس سره ارشاد خان یو بل خطر دا ده چې چونکی د دل سیلاب راغی او سیلاب چونکی کتا سو ګورې زمونږ چې کم مین ایریاز دي کم چې ویټ پروډوسینګ ایریاز دي کاغه دی خان دی کاغه د خواته دلته کې زمونږ مردان چارسدا نوخار دی نو هغه ټولي هټ کړی دي د سره بم را روان ځل بم زمونږ پیداوار کې کمه راځي با او داغه لپاره خاص کر بیا دغه په حواله سره چې مونډه هډ ورکس دي هغه دغه شو داغه د وجنه یو لکو شپږ زره ایکړه مکه چې داغه به افیکټ کیږي داغه اریګیشن سکندر صاحب تاسو ذکر وکړو چې کم دغه 25% د نو هغه زمونږ صوبه چې کم نو هغه خپل پیدا کوي دغه شانی 25% منګه د پنجاب نو اخلو او بیا دغه 50% چې کم نور پاتې کیږي نو موږ د مارکیټ نه اخلو په دې صورتحال کې چې بیا دغه زمونږ خپل کم درې ضلع تاسو ذکر وکړو چې هغه ډی خان سایډ د مردان 400 نو خار په دې کې دغه غنم چې کم دي دغه زیات کی داغینه پیداوار سیوا کی خو کوم بیا وګورو نو داغي سره عزیز سے به خبر ته اشاره وکړه چې دا کم هاوسینګ سوسایټیز جوړیږي زرعي ځمکې چې کم دي نو هغه ډیر زیات هغه ته نقصان نسی نو تاسو په خپل د حکومت کې پاتې شوی مې تاسو په وخت کې ډیر پارسه کړی دي او وسوای چې دا کومه قانون سازي وشي یا شوی دا پاغي عمل درآمد څومره ضروری دی چې دا زرعي ځمکې نور دغه سوسایټیز جوړول نه بچ کړی شي یو خو ارشاد خان دی وخت کې دی خدا قانون سازي وکړه په دا قانون مخکې نه موجود و جی صرف امپلیمنټیشن ضرورت و جی او دا د هاوسینګ سوسایټیز ټول لکه اجازه تم کور کوي نو پروینشل ګورنمنت او ډیسټریکټ ګورنمنټس ورکوي جی پکاره چې دی لپاره یو پالیسی جوړه شي چې دی کې نور هغه دغه نکی کی او دې ته خاص تغوشي چې به دې دغه نه زیات هر کال دی بدغه نه کوي او کوشش دا کول پکار دي چې مونږ نور خپل چې کوم زمونږ هغه ډیسټریکټ چې کوم کې مونږ زراعت نور پروموټ کولی شو چې هغه طرف ته مونږ توجه ورکو او سره زمونږ د صوبې ایوریج هم چې دی د کم پروډکشن دی هغه کم دی او دې کې پکار چې مونږ د پنجاب نه د سند نه دغه واخلو دا وی نوې ټیکنیکس راغلي دي دغه راغلي چې هغه طرف ته مونږ توجه ورکو او دا خپل ایوریج کم پیداوار چې دی چې دام زیات کو دغه سره سیټ باندې کارکول پکار دي چې خو بهتر سیټ ملوشي نو دا ټول شي نه دي چې دې معنی پوره یو جامع لایمل له جوړول باډي چې زمونږ دا مسله چې دا ټیک دی ډیر مننه سکندر حیات شیرپاو صاحب تاسو هم په دغه شوبانی خپل موقف چې کم نه غوړان په صوبه کې کم شارټیج دی خو دغه لپاره چې کوم پالیسیانی دي پاغي باندې نظرثانی کول پکار دي او دغه سره چې کم دغه پیداوار کم زمونږ دی دغه د سیوا کول لپاره بعد چې کم تو هم دی هغه بهتري او دغه سره چې کم د نور مارکیټ نه منغه خلصو بونه اخلو او دغه خریداري چې کم نه هغه په وخت کولی نو بیا دغه مسله چې کم نه هغه حل کیدی شي ګران کوتونکو پروګرام کې وړه شانتي دمکو چې واپس راشو نو بیا چې کم د سیلابونو لوجنه مختلفي بیماری خوري شوې دي په مختلفو ضلعو کې پاغیم خبره کو وړه هونتي دمکو د مینا پاس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو د پروګرام په دې برخه کې به خبره اتره کوو د کوز ډیر لشمینیا نه پس د ډینګي کیسونه چې کم دي نو پاکې هم اضافه روانه ده دغه شان ډی خان کې د سیلابي صورتحال لوستو هلته د جلد او دغه شانتې چې کوم نورې بیماری دي ډینګي هم په مختلفو ځایونو کې خوره شوې ده دغه بیمارو د روکتام لپاره څه اقدامات کیږي څه اقدامات روان دي څه اقدامات کول پکار دي په دې باندې به خبرې اترې کوو کوشش کوو چې د ډی خان نه سینیر صحافي عدنان بیٹنی صاحب هغې سره رابطه وکړو دغه ایشو په حوالې سره د هغې تپوس وکړو زموږ سره عدنان بیٹنی صاحب د ټلیفون له لارې موجود هم دي عدنان صاحب ډېره مننه پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایم که لږه ته دا ووایه چې کوم دغه سیلابي صورتحال تیر شو په ډی خان کې نو د هغې د وجې نه داسې اطلاعات دي چې ډېرې بیمارۍ خورې شوي نو که لږه ته ووایې چې کمې بیمارۍ دغلته خورې شوي دي او بیا کمې علاقې دي چې هغې ډېر زیات متاثر دي دغه مختلفو بیمارو له وجې مهرباني چې سیلاب خو په ټانک او ډیر اسماعیل خان دواړو ضلعو کې راغلی و او دا دواړه ضلع متاثر کړي دي
او بیا تر هغه وروسته یو طرف ته خو آبادکاري کار شروع دی ورسره بیا مختلف قسمه ناروغي چې دي هغه رامنځته شوي دي او په دې کې تر ټولو مهمه ناروغي چې کوم د سیلاب په وجه باندې مخې ته راغلي دي هغه کې د خېټې ناروغي دي چې په هغه کې یا کو دستونه یا کيونه چې الټي ورته ویل کېږي دا تر ټولو مهم پکې شامل دي دغه چې ورسره بیا ویل کېږي چې څمړې یعنی د سرمړې ناروغي چې پکې یا خارق ولګي یا د زهرجنې دانې روزي او ورسره سترګې چې دي هغه اوس کې به چې کومه ناروغي دي هغه هم ورته سیوا شوی دي دغه چې دغه کومه ناروغي یو خدای ستنه شدي بل ورسره اوبو ډن ودرېدلې دي او د اوبو له امله دلته دا ویل کېږي چې د مارس او پیداوار کې هم ځټواله راغلي دي او ملیریا او ورسره بیا ډینګي ناروغي چې دا هغه هم ورسره سیوا کېږي بل دا ویل کېږي چې کم تاوان شوی دی یا خلکو ته نقصان اړیدلی دی په دې کې خلکو ته نه یوازې جاني یا مالي نقصان دی بلکې د معاشي زیان هم شوی دی او تر دې وروسته دلته بیا نفسیاتي ناروغي چې دي هغه ورته زیاتې شوي دي او دا د اسماعیل خان چې کوم یا د ټانک ډسټرکټ چې کومې هغه علاقې دي کلیوالي علاقې نو په دې علاقو کې دغه شیانو ډېر زیات مخې ته راځي بل ورته تر ټولو زیات مهم چې دی هغه د سیلابونو په وجه باندې دلته د مارونو او لړمانانو چې چل چې دي هغه سیوا شوي دي نو هغه دغه سیلاب په وجه باندې دغه شی دلته ډېر زیات شوی دی صحیح ده عدنان صاحب کله ته وایي چې دغه مختلف ناروغي تاسو ذکر وکړو د دې د روکتام لپاره انتظامیه په وخت باندې څه اقدامات نه وکړي ځکه چې دا خو هر چاته پته ده چې پکې وضعیه باندې سیلابونه تیر شي نو هلته بیا د هغې نه پس دغه بیمارۍ او دغه مختلفې ناروغۍ چې کوم دي نو هغه به راځي نو هغه اقدامات کافي نه شوي کولي دغه او اوس څه ګڼئ چې کوم اقدامات روان دي د نور خورېدو نه د منې کېدو لپاره نو هغه کافي دي یو خو دغه ده چې دلته کوم د صحت څنګه چارواکي دي هغه وایي چې دا کومې ناروغۍ راغلي دي دې سره په هسپتالونو کې د دې هر قسمه چې کوم دوايي دي یا داروګان دي هغه ورته موجود دي که چاته هم داسې شکایت کېږي نو هغه په فوري توګه باندې د علاقې هسپتال ته ځان رسوي خو څوک دغه ناروغۍ چې تر کومې ریپورټ کېږي دا له ښار نه وریا لرې علاقو کې یعنی کلیوالي علاقې چې دي هغې نه ریپورټ کېږي او بیا یو خو سیلاب اوبو سړکونه وړي دي بل چې په هغه علاقو کې د صحت کوم مرکزونه دي هغه بنیادي اسانتیا نه لري نو هغې په وجه باندې خلکو ته زیات شکایتونه دي نو په حکومتي کچه خو دغه دعوی کېږي چې د بیا بحالۍ یا بدکارۍ یا دغه قسمه ناروغیانو مخنیوي لپاره ګامونه اخیستل کېږي خو چې کوم په لرې وړیا علاقو کې خلک پراته دي هغې پر دې رسد چې دی هغه مشکل دی او دغه بیمارۍ چې دي چې بیا په دې کې د خلکو ته د مرګونو خبرونه هم مخې ته راځي خصوصا د دستونو او د الټۍ په وجه باندې چې هغې کې دا ویل کېږي چې هغه ډیهایډریشن یا اوبو کمي راشي او خلکو ته بیا د مرګ نقصان هم اړوي خو چې کومې لرې وړیا علاقې دي له هغې کې د حکومت په سطح باندې هېڅ قسمه داسې خاص انتظامات نه لیدل کېږي صحیح ده بیټني صاحب کله ته دا ووایئ چې کوم د ډیای خان یا ټانک خبر تاسو کوئ دغه ضلعو کې چې کوم سیلابي صورتحال او د هغې نه پس داسې علاقې اوس هم شته چې هلته سیلابي اوبه ولاړې دي که نه هغه سیلاب اوبه مکمل ختمې شوي دي یو خو دا دی چې کوم سیلاب هغه خو تقریبا اګست په میاشت کې ودرېدلی دی خو چونکې په زیاتره علاقو کې دغه اوبه ډنډ ولاړې دي او دلته انتظامیه یا ریسکیو ټیمونه دغه راولی دي چې دې سره دومره زیات وسایل نشته چې دغه اوبه چې دی ځای خالي کړي نو چې په کومو ځایونو کې کلیوالي علاقې دي نو په هغې کې دغه اوبه او ماته شانتې ولاړې دي بیا په دې کې دی دا ویل کېږي چې مختلف قسمه ناروغیو سبب ګرځي چې په هغې کې تر ټولو زیات مهم چې دی دلته مارچ جالې جوړې کړي دي او د دې نه ملیریا ناروغۍ کې هم زیاتوالی راغلی دی او ورسره بیا ډینګي چې کومه ناروغي ده هغې په خورېدو کې هم اضافه شوې ده نو سیلابونه خو ودرېدلي دي بیا نوي بارانونه هم نه دي شوي خو کوم چې سیلاب اوبه راغلي دي هغې داسې علاقو ته تللي دي چې هغې نه بیا اوبه راایستل خلکو لپاره ګران دي نو په زیاتره علاقو کې اوس هم لیدل کېږي چې دغه سیلاب اوبه چې دي هغه په ډنډونو کې ولاړې دي صحیح ده ډېره مننه عدنان بیټني صاحب تاسو د ټانک او د ډیای خان چې کوم بیمارو صورتحالو په خبر کړو دا وخت سره د کوزدیر ډي ایچ او ډاکټر ارشاد روغاني صاحب موجود دی ډاکټر صاحب ډېره مننه موږ له د وخت راکولو کې دا راته ووایئ چې کوم ستاسو ذموارۍ د هغې په حوالې سره به تپوس کوو خو دغه لشمینیا چې په کوزدیر کې راغلی و نو دغه لشمینیا څه شی دی څنګه خورېږي او دیر کې د کوم وخت نه دغه بیماري چې کوم وه دغه خورېده او د هغې لپاره تاسو څه اقدامات کړي دي ډېره مهرباني استاد صاحب بیسیکلی لشمینیټس یا لشمینیا بیماری چې دا دی ته سالدانه مونږ وایو یا ورته زمونږ دلته په دیر کې عرف عام کې مونږ ماچري دانه وایو دا چې کله ماشومانو باندې یا لوی باندې یا اډلټ ځوانان باندې راشي هغې په مخونو کې راشي بالکل مخونه ډي شیپ کې شکلونه وران کې ځکه چې هغه ډېر زیات ډیپ دي او د ډېر وخت لپاره یې ډېر زر زر خورېږي هم علاج یې هم ډېر زیات ګران دی او سپیسیفیک هم دی نو د دې وجې نه مونږ لاول دا وکړه چې یاره یو بیسټ لاین سروې وکړو چې په دیر کې د لشمینیا کیسونه څومره دي د هغې لپاره څومره چې سسپیکټډ خلک وو 4571 کسان مونږ سکرین کړه
یو ځل په هغه 4571 کسانو کې 2641 یعنی 2600 کسان کنفرم د لیشمینیا کیسز مونږ نه جی لیب باندې کنفرم شې باندې کې انټي باډیز موجود وو جی بس مونږ د لپاره پراپر پلانینګ وکړو کوم چې هاټ سپاټس دی هغه مو آئیډنټیفای کړه میپینګ مو وکړو او راغي مونږ پراپر کوارډینیټس واغستا چې کم یو سی زموږ سره یونین کاونسلز های ریسک یونین کاونسلز دي داغي مونږ یو هب اپروچ اپناو کو چیرې داغي لپاره یو تحصیل هسپتال یا کیټګری ډي هسپتال داغي یو سنټرل هاسپټل شي دا هغه د نزدیک کیس سکرینوم کیږي داغي مانجمنت هم کیږي او داغي ټریټمنټ هم کیږي او داغي فالو اپ هم کیږي داغي دغه پلانینګ از پارت اف دیٹ مونږه په ټول ډیسټریکټ کې 15 سنټر جوړ کړې دوه انټمولوژیست زیر نگرانی دا کار چلیدو او الحمدلله په 13 میاشتو کې یعنی د مارچ 2022 اونورډ د ټایم پورې مونږه 2077 کیسونه پراپرلی فلی ریکورډ کړه صحیح دي یعنی هغه کې د لیشمینیا بیماری اوس نشته دا زموږ یو لوی سکسس سټوري ده زموږ سره د ټایم کې تقریبا 70 کیسونه انډر ټریټمنټ دي او 2080 کیسونه موږ سره پراپرلی ټریټ شوی دي دا وایي مونږه په سکار ریموول باندې کار کوو چې کوم داونه جوړ شو دي کم چاپونه پات شو دي دا لپاره موږ یو انټیګریټډ میکانیزم جوړ کړی دی نو عمده یو هب اپروچ سره یو ارګنایز پلانینګ سره او کوارډینیټډ سره الحمدلله هغه باندې موږ کنټرول ټیک ده ډاکټر صاحب کله کله ډینګي په حواله سره مو وایي کوز ډیر کې څومره کیسز ما کې تراغلي دي کم ځای لري چې هغه تاسو آئیډنټیفای کړی دي هغه چې کم هاټ سپاټ او تاسو وایي او دا غي د روکتام لپاره بیا تاسو اقدامات کوئ سپری کیږي یا دا شانی کورونو کې خلکو ته هغه څه دغه حواله سره سم مهم یا تاسو اقدامات کوئ تاسو یو خبرو د چیرې د سیلاب سره ځینې بیماریانو په تعداد کې ډېر زیات تیزی راغلی ده د ډینګي په حواله په لوردیر کې د صورتحال د زموږ سره د فلډ د راتلو نه مخکې تقریبا په پوره ډیسټریکټ کې کنفرمډ کیسونه 23 کیسونه داغینه سوري سسپیکټډ کیسونه زموږ سره 23 کیسونه چې کله فلډ رالو او بځه باندې ودرې دي بیا چونکی د سیلاب سره خپل هغه د جراثیمو بهتاتو مو شو داغینه پس اوس موږ سره سسپیکټډ کیسز تقریبا 304 کیسونه دي یعنی د 23 نه تعداد د پوسټ فلډ چې څومره نه هغه 323 کیسونه ته ورسېده او هغه 305 کیسونه ته ورسېده او هغه کې به موږ دا وکړو چې موږ د څنګه تاسو خبرو وکړو چې موږ آئیډنټیفای کړه نمبر 1 موږ ته ځایونه معلوم شي چې کوم ځای کیسونه ډېر زیات دي چې هلته موږ ویکټر کنټرول اکټیویټیز باندې هم کار وکړو موږ په اویرنس کمپاین باندې هم کار وکړو او موږ په کیس مینجمنت باندې هم کار وکړو چې کوم خلک مریضان دي هغه څنګه مینج کو چې کوم روغ دي څنګه بچ کو او نور خلک څنګه شعور او آگاهی په دې کې پیدا کو دا زمونږ تقریبا اوس په دې ټایم کې 12 یونین کاونسل د سې ځای کې آوټ بریکس روانو په 13 هفته کې پاره کې قابل ذکر زمونږ چکدري یونین کاونسل تازه ګرام یونین کاونسل د شوی علاقې ګلاباد دا ټول ډیر زیات په لپیټ کې خانپور کې نو هغه کې موږ دا وکړه چې انټمولوژیست لایډي هیلث ورکرز میډیکل ټیکنیشنز زمونږ ملیریا سپروایزرز د دې یو ټیم موږ جوړ کو ډیپټي کمشنر زمونږ ریکوست وکړو چې تاسو موږ ته د پبلک هیلث انجینیرینګ ډپارټمنټ نه سپورټ راکړئ موږ ته د سی ان ډبلیو ډپارټمنټ نه سپورټ راکړئ ځکه چې کوم نیو کنسټرکشنز روان دي هغه کې وبره جمع کیږي نو دا د انډر د ډیپټي کمشنر دا ټول زمونږ ډپارټمنټس په یو ځای باندې کار وکړو بیا موږ د لایف سټاک ډپارټمنټ نه سپورټ بده کې واغسو ځکه چې کوم ځای اوبه ولاړې دي البته زمونږ ټیمز آئیډنټیفای کړي چې دلته لار واشته صحیح دا هغه لار وا ډیسټرکشن لپاره موږ کیمیکل استعمالو صحیح دا هغه کیمیکل د کوانټیفیکیشن لپاره دا غي د مقدار معلومول لپاره موږ ته دا پکار و چې موږ ته لایف سټاک ډپارټمنټ گایډ کی ځکه چې خدای موږ مقدار زیات کو دا غي د وجه نورستو چرته کیټلز ورشي ساروي ورشي مال مویشي ورشي الته وبوس کی موږ مقدار زیات کړو نو هغه نور هزارډس کنډیشنز جوړيږي نو سیریس خدای مکه کمپلیکیشن زناور د په مفتی نه باندې کی د دې ټول هر څه باندې چې موږ الحمدلله آوټ بریک په دې ټایم باندې کنټرول کړل دي صحیح دی دوی نن کونسل په دې ټایم کې موږ سره پوتنشلی آوټ بریک باندې روان دي هغه باندې موږ خپل سټریټجی جوړ کړی دا تقریبا زمونږه 465 LHWs په دې ټایم کې د اویرنس کمپاین لپاره د انډور سرویلنس لپاره چې په کور کې کوم لوخي دي کوم پونډز دي کوم ځای کې وبجم کیږي صحیح دي کور ته دنه نارینت لې نشي نو دا زمونږ LHWs په تر باندې انډور سرویلنس
ټیک دی چې ډیره مننه ډاکټر ارشاد روغاني صاحب تاسو د کوز دیر چې کوم سره دغه کوم لشمین نه پس بیا دا کوم ډینګي اوس وبا خوره شوې ده دغه سیلابي صورتحال وروسته پای کې اضافه شوې ده ډاکټر صاحب وایي چې کله شل کیسونه نو هغه 400 ته چې کوم دغه سسپیکټ کیسونه دي هغه رسیدلي د هغې لپاره چې کوم په کورونو کې په خلکو کې د اویرنس د هغې په اړه باندې دوی خبره وکړه چې د 400 نه سوا LHW چې کوم دي نو هغه ګرځي په کورونو کې خلکو ته دغه حوالې سره اویرنس ورکوي او دوی وایي چې موږ کوشش کوو چې دغه وبا باندې قابو وموندلی شي او کم سے کم نقصانات چې کوم د هغې نه وکړی شي ګرانو کتونکو پروګرام کوړه شانتي دمه کوو واپس راځو موږ سره اوسئ. د مې نه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو د پروګرام په دې اخري برخه کې به خبرې اترې کوو. یونیورسټي ټاون کې چې کوم تعلیمي ادارې د ضلعي انتظامیې لخوا بندي کړې شوي دي نن 12مه ورځ وه او طالب علمان والدین دغه شانتي سکول استادان د سکول مالکان هغې په احتجاج دي او د یونیورسټي ټاون کې د سکول مخې ته چې کوم د ریلوې دغه شانې ګرین بیلټ و پای کې هغې نن هم کلاس دغه اهتمام کړی و طالب علمانو په ګرمۍ کې کلا و اسمان لاندې چې کوم دی نو هغه کلاس اغستو ګرمي هم وه ماشومان چې کوم دي نو هغه هم وایي چې دې تعلیمي ادارې د کلاو شي والدین هم وایي چې هغې د ماشومانو ټیم ضایع کېږي دغه شانتي د سکول مالکان هم وایي او استادان هم وایي د هغې سره سره چې کوم عام خلک دي د ټاون اوسېدونکي نو هغې هم وایي چې دغه تعلیمي ادارې چې کوم دي نو هغه بندول نه دي پکار په دې ټول صورتحال باندې دغلته چې کوم مالکانو د سکول والدین دغه شانتي د هغې ماشومان د هغې سره خبرې اترې کړې وې د ورځې لږ ځو هغه اورو بیا به خبره جی په یونیورسټي ټاون کې د ضلعي انتظامیې لخوا چې کوم تعلیمي ادارې دي هغه بندې کړې شوي دي د 10 ورځو نه دغه تعلیمي ادارې بندې دي او دلته چې کوم سکولونه دي د هغې مالکان د هغې استادان ماشومان چې کوم دي نو هغه دا وخت په یونیورسټي ټاون کې په ګرین بیلټ چې کوم د ریلوې پاټک سره دی په هغې باندې موجود دي دلته د هغې لپاره د کلاس اهتمام شوی دی نو خبرې کوو د ماشومانو سره د دې د والدینو سره او چې کوم مالکان دي چې هغې څه مطالبه لري او دغه د دې روان عمل چې کوم دی هغه به صحیح یو پیرنټ را سره موجود دی هغې سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی درته لږ ووایئ چې دغه کوم تعلیمي ادارې بندي شوي دي د ماشومانو د تعلیم څومره خرج کېږي څه وایي تاسو؟ as a parent on behalf of دا څونه چې ماشومان دي دلته کوم چې نن په ګرین بیلټ باندې ناست دي او کلاسز اخلي زه به دا ووایم چې څه وباګانې په موږ باندې قدرتي وباګانې او آفتونه نازل شو څه موږ په خپله په ځان باندې نازل کوو. دا یو مین میډ افت و ته موږ ویلی شو چې موږ خپل ماشومان چې دي هغه نن مجبوره کړه چې هغه موږ به فوټ پات باندې هغوی د سبق او کلاسز واخلو. د دې شاته وجوهات چې کوم دي هغه زمونږ ایز ا سوسایټي او ایز ا موږ چې مشران کوم یو او بیا زمونږ ایز ا ارګنایزیشن چې کوم ادارې دي د هغې انکمپیټنسي ده او لیک اف ډیسیشن میکینګ دی. 2015 کې دا ډیسایډ شو فرام د پېښور های کورټ چې په ټاون کې چې څونه ریزیډنشل بلډینګز دي به ریزیډنشلي کمرشل اکټیویټیز به نه کېږي خو د هغې دپاره 5 ایئرز پلان ورکړو چې په 5 ایئرز کې تاسو دا فیز آوټ کوئ خو رولز آف بزنس جوړېدلو چې هغه به جوړولو لوکل ګورنمنټ هغه جوړ نه شو هغې باندې کار ونه شو خبره جون کې تو پاتې شوه 5 ایئرز ټایم پوره شو ډسټرکټ اډمنسټریشن به خامخا راځي هغې راله سکودونه یې سیل کړه. دې کې که مونږ وګورو نو زمونږ مشران چې کوم مونږ مشران یو زمونږ کومې ادارې چې کومې دي زمونږ د انکمپیټنسي په وجه باندې زمونږ ماشومان افیکټ کېږي اټلیسټ دا نه دي په کار چې مونږ خپل ماشومان په خپل چې دی نو کمزورۍ په وجه باندې افیکټ کړو. اوس فی الحال کم از کم په کار دی چې دا ایشو بیا سیټل شي وذ د کنډیشن چې رولز آف بزنس کوم چې به جوړوي اداره ریلیونټ څوک ده لوکل ګورنمنټ ډپارټمنټ along with the consultation of the private schools regulatory authority دی به یو ځای کینی او څه وی آوټ ور وباسي نو هله به دا مسله حل کېږي. دا خو سلوشن نه دی چې ډسټرکټ اډمنسټریشن راشي او سیل ولګي او تالا ولګي او سکول بند کړي. داسې خو به مطلب فور ا ټایم بینګ اوس به شي اوس به سټوډنټ پلی واخلي اوس به چې دی نو پیرنټس لاړ شي عدالت ته بیا به لږ ټایم واخلي کال پس به موږ بیا دلته په فوټ پات ناست یو. نو وی شوډ گو ټورډز د سلوشن. जी मैं ये कहना चाहूँगा कि इंतज़ामिया का जो ये इक़दाम जो कदम उन्होंने उठाया है ये बहुत तालीम दुश्मन नज़र आता है
क्योंकि आप देखें कोविड की वबा से 2 साल ये मुल्क मुतासर रहा, जिसमें तालीम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। अभी कहीं जाके तालीमी निज़ाम अपने कदमों पे खड़ा हुआ है। और हैरत की बात तो ये है कि एक तो इन्होंने हमें सील किया, ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। उसके अलावा इन्होंने हमारे बिजली और गैस और पानी के कनेक्शंस काट दिए, क्योंकि अगर हम इन दिनों में अपने बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस करा लेते तो कम से कम उनका ऑनलाइन क्लासेस, मैं आपको बता दूं, असल क्लासों का नेमल बदल नहीं है। बच्चा उस तरह नहीं सीख पाता जो वो एक प्रॉपर क्लासरूम में बैठ के सीखता है। लेकिन अगर हमारी बिजली और वो ना ये पानी के कनेक्शन ना काटे जाते तो हम अपनी टीचरों को बुला के कम से कम बच्चों को घरों में उनकी तालीम दे देते। वो भी हमसे एक ऑप्शन जो है छीन ली गई है, जिसकी कोई वजह नज़र नहीं आती। जी, हुकूमती नुमाइंदों से बात बिल्कुल हुई है, ब्यूरोक्रेसी से बात हुई है। जितना ये चेन ऑफ कमांड है जिसके अंडर ये एक्शन लिया गया है, उसमें एक एक फ़र्द से बात हुई है। सिर्फ हमें ये कह के भेज दिया जाता है कि कोर्ट का ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार जो हमारी हुकूमत है PTI की, उसमें लोगों से बात की। और हैरत की बात तो ये है कि पिछले 10 दिन में मीडिया ने इसको बहुत अच्छी कवरेज दी है और तमाम अखबारों और TV चैनल्स में इस बात को चलाया गया है। लेकिन हमें हैरत तब हुई जब हम कल प्रोविंशियल असम्बली में गए और हमने अरकान असम्बली से बात की तो वो इस बात से बेखबर थे। तो ये कैसे हमारे नुमाइंदे हैं जिनको उनके शहर में इतना बड़ा गलत काम हुआ है या उससे इतनी कसीर तादाद में लोग मुतासिर हैं और हमारे नुमाइंदों को उसकी खबर भी नहीं? ये तो बहुत हैरत की बात है। हमारा लाए अमल यही है कि हम जो हमारा हक है, जिसको हम मीडिया में बार बार उसका जिक्र कर चुके हैं, मैं अपनी बातें दोहराऊंगा अगर मैं फिर से वो बातें दोहराऊं। हमारी सिर्फ एक आखिरी अपील है चीफ मिनिस्टर साहब से कि वो इस इशू को पर्सनली देखें, इस इशू की बारीकियों को समझें और हमारे लिए कोई मुस्बत हल निकालें। गोरे जिदे से कार दे चिदा टिक दे अदालत फैसला दा अदालत फैसला मूंग लपार इंतहाई काबिल एहतराम दा खुद नहीं दा तपोस कोल गवाड़म चिदा सिर्फ यूनिवर्सिटी टाउन वड़े पर्जी के परयाशी इलाकों की स्कूल नश्ता नो यो खाजी बांधे दा स्कूलों बंदो ला ज़्यादा दे लेकिन दलता गवर्नमेंट स्कूल निश्ता दलता नूर स्कूल निश्ता दा बच्ची बचरते जी दा वाड़ो बच्ची दे दाले रिनिशित ले और मिड ऑफ द ईयर ता स्कूल बंद करनो दा माशुमान बकम स्कूल के एडमिशन आई दा यो ज़्यादा दे बल गोरे जी जमा सुबह दा दहशत गर्द शिकार सुबह दा जमा द सुबह शपगिश लका माशुमान आउट ऑफ स्कूल दी नो मुख गवाड़ू چې لکه د ون اعلان سکول کولو شي مونږ باغ اپریشیټ کو چې را دی به تعلیم ورکوي زموږ ملک به 100% تعلیم یافته ملک به جوړیږي چې کوم سکولونه دلته خو ګور هغه سکولونه دي چې هغه ډیر سټانډرډ تعلیم ورکوي او ډیر معیاري تعلیم ورکوي ډیر مشکل باندې ایڈمیشن ملاويږي هغه سکولونه تا بند کا دی کې دا څه چل جی یو خدای چې د حکومتي کم کسان دي نه خو مونږ له سوګراغلي دي مونږ چې کوم دی بل ورځ یو پروټیسټ هم کړو پروټیسټ کیمپ هم لګولې او دلته د یونیورسيټي روډ باندې خو مونږ ته دلته سوګم داسې حکومتي کسانو چې هغې ته مونږ خپل مطالبات ووایو او بل دین علاوه دا دی چې ماشومان خو ډېر زیات ټایم ویسټ کیږي او ټولو ته ښکاري دا دی ماشومان مونږ دلته په ګرین بیلټ کې دا کلاسز شروع کړي دي دې کې مونږ سره د میټریک والا 9th والا د هغې ماشومان هم دي چې د هغې خو ټایم ډېر زیات د ټول نه ډېر زیات پریشس دی ځکه چې هلته د بورډ ایگزام به بیا د دې راځي او بورډ ایگزام خو تاسو ته پته ده چې دا خو یو سټپ داسې وي چې دې نه مخکې بیا دې ډیسایډ کړي چې یاره مونږ به کوم فیلډ ته ځو کوم ته به نه ځو. اوس که دې وایي چې د های کورټ ججمنټ دی نو های کورټ خو دې لا جوړه کړې وه دیټ واز هغې کې څه پرابلمز وو لا د ریکټیفای کې ډیفینډ دي کې خبره ختمه لکه سولوشن دومره ګران نه دی جی خو چې کله دې ته د های کورټ نوم والی نو دوی وایي چې بس لکه الله دې معافي وکړي الله نه دومره نه یېرېږي خو د های کورټ نه ډېر زیات یېرېږي التم انسانان ناستی دی مطلب اسمبلی از سپیریئر پارلیمنٹ از سپیریئر پارلیمنٹ ته قانون سازی وکړي لیجسلیشن دی وکړي ګوره جی د اوور نایټ د نیب قانون پاس شو ٹھیک شو جی چا چې پاربونو روپے کرپشن کړو هغه خلک چې کم دی بری شو ٹھیک شو جی دا ماشومان نشي بری کېدی چې دی سبق لرازي زه خو دې آی ایم سرپرایزد بای د اګنورنس مونږ جی تقریبا تیر شوي 11 ورځې وی آر ټراینګ ټو میټ سی ایم امونږ سره ملاویږي نه جی بل زه پرون اسمبلی ته لاړم کله به مې یو وزیر رانیو کله به مې بل وزیر رانیو بلیو می دس از ناٹ ا پرابلم فار دیم آئی ڈونٹ نو وٹ از دیئر پرابلم بینگ اے ریزیڈنٹ मैं समझता हूँ कि अगर ये एमेनिटीज़ किसी भी जगह नहीं होंगी तो फिर वहाँ पे एक वो कहते हैं ना वहाँ पे रिहाइश भी नहीं होनी चाहिए फिर क्योंकि आपको पार्क चाहिए स्कूल चाहिए आपको हेल्थ केयर चाहिए क्लिनिक्स वगैरह आपको कोई ना कोई इंटरटेनमेंट के लिए जगह चाहिए कोई साथ में कोई साफ़ सुथरी जगह चाहिए आप पूरे पेशावर में देख लें कि कितनी जगह हैं कौन अगर टाउन का रेजिडेंट है टाउन इज़ द मोस्ट एलीट एरिया अगर यहाँ से बच्चा पढ़ने जाए तो क्या वो रिंग रोड जाएगा
वो 20-25 किलोमीटर का सफ़र तय करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, कुछ चीज़ें पॉसिबिलिटी पे नहीं होती। जी बस जब मैं चिदा 27 कुलूना दुई यूनिवर्सिटी टाउन पेशावर के बन कर और कदा 27 कुलूना कोलाऊ भी आईना बावजूद 10 कुलूनों का मैदा और यूनिवर्सिटी टाउन पेशावर गुंदे सिक्योर और सेफ लोकेशन पर पूरा पेखौर के निश्ता हुकूमत अड़ो परवाह उनका विदाउट नोटिस विदाउट एनीथिंग मुंगा स्कूलूना एसील का जुंगा एजुकेशन डिसरप्ट को मुंगा ले दुमरा गट प्रॉब्लम जोड़ को नो द्विता काइंडली ओ दरखास्त है दा स्कूलूना दे खुलाऊ की दिस इज़ अ वेरी सेफ एरिया डेर सेफ एरिया दे देखो मुंगा तसा प्रॉब्लम निश्ता उमस्तासो बच्ची राजी देखो सबक वही और ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूलूना दुमरा कम दी दुमरा खलक आउट ऑफ स्कूल दी दुमरा प्रॉब्लम्स दी चे दादवी दाम बन कनो दा मुंगा ले डेरा घटा मसला जोड़ा का और दुई तो उमदा रिक्वेस्ट है चे परमानेंट सोल्यूशन रा की मुंगा रिलोकेट की चे जुंगा बच्ची खप आराम देखवा राजी ख सबगुना वही मुंगा स्कूल ओनर्स दुई दुमरा डिस्टर्ब को चे मुंगा तना लगी चे मुंगा बदा स्कूलूना चलो ले शू और कदा स्कूलूना बन शू नो दा पेरेंट्स नुकसान दे दा कौम नुकसान दे दा जुंगा गवर्नमेंट डेर ज़्यादा इमेच्योर एक्शन हो इमेच्योर चाइल्डिश एक्शन हो मुंगा एक्सपेक्ट न कोले जुदी बदा से कई लका स्कूल और मस्जिद यो शह दे दा दुदी द आवाम द बचो स्कूल ले और दा चिकम दिकारों को इट इज़ वेरी शेमफुल। मैं जी अरसा हो गया पाकिस्तान आया इस उम्मीद से कि हमें गवर्नमेंट ने कहा था कि आप यहाँ पे आएँ, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे जी। मैं आया जी, कोई 25-30 साल हो गए हैं यहाँ पे, वहाँ पे तालीमी इदारे चलाता था कनाडा में, यहाँ पे आया, जिस दिन से आया हूँ जी आज तक ये जी हमारे एडवेंचर्स चल रहे हैं। 10 साल हमें यहाँ पे टेररिज्म से हो गए, गुजर गए हैं। 2 साल हम कोविड से गुजरे, फिर जी आए फ्लड्स, फिर जी इन बच्चों को देखें जी, ये बच्चे हमारे पास आए हैं पढ़ने, इनकी जी तालीमी इदारे बंद। अच्छा, हॉस्पिटल्स और क्लिनिक टाउन में बंद हो रहे हैं। जब मेन हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी जी जनरेट होती है तो ये प्राइवेट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल उनको सपोर्ट करते हैं बिकॉज उनके पास इक्विपमेंट नहीं होता, उनको जी बंद कर दिया। तो पॉइंट ये कि जी आपकी सिटिंग गवर्नमेंट व्हाट एग्जैक्टली इज़ योर प्लान, बिकॉज आई विल डेफिनेटली बी कंसल्टिंग आवर कम्युनिटी इन कैनेडा एंड US and I will be speaking to them that this is the ground reality, that this government comes and makes false promises and gets you down here to come and face all this. Look at these children right here. दुमरा सा अजीबा सीन रवान दे कना चलका मखे कोविड रालो मेंस के अगे न द माशुमान एजुकेशन दुमरा सफर शो और उस तासु लका दी टाइमिंग तो गोरी कना चलका नो बैकअप प्लान फॉर द स्कूल्स, नो फैसिलिटेशन, नो नथिंग, और बस राशि बस डज और गड़ब दे बंद के स्कूल दा सा तरीका खुना दा कना मतलब आई डोंट नो व्हाट आर दे डूइंग लका खलक लक सोच चुकी माजगो न सोच चुकी न जो खुना पोएगा मा चिदादी खपो के दी माजगा। As a teacher, it's first of all education. Giving education is our responsibility. Sitting over here, this is among the schools bandi. You cannot deprive a small section of your community to get education from. हम लोग यहाँ पर इनको लेकर अलग सड़कों पे बैठ के पढ़ाना ऐसे नहीं चल सकता। आपको इस कंट्री को आगे लेके जाना है, मुल्क को, पेशावर को। इमरान खान से, चीफ जस्टिस से, हर एक से हमारी ये अपील है कि आप इस सेक्शन को, सिर्फ टाउन के इलाके को बंद करके एजुकेशन को, हेल्थ को, वेयर आर यू taking the country to. पहले खोज कम तासु मुंग सर प्रॉमिस करे हो कना we are going to give you proper education city. तासु रा की मुंग education city मुंग दल तनजू संग मुंग लग दा स तरीका दा माशुमान तासु पर ग्रीन बेल्ट्स पानी की नूली दी इलेक्ट्रिसिटी तासु जमुंगा कट करे दा गैस सप्लाई तासु जमुंग कट करे दे दा स तासु करबला मैदान जो करे we are giving education to the students. दा तरीका खो गलत अदा करना चराशी माखामस खुतन किस तासु DC राशि जमुंग टोशे ना कनेक्शंस कट की properly harass कई जमुंग custodian staff दे पर कम basis पर कम grounds बांधे just because we are providing education. Is that the only thing? The second thing is तासु मुंग एजुकेशन सेक्शन रा के मुंग टोल शिफ्ट की गो तासु NHCR रा के जमा मख के रजी MPS रा खबर है के दनो शी वाज सेइंग के तासु TMA ब्लेम कवई नो आगी बतासु ता मतलब दगा दर कई प्रोविजन दर कई तासु मुंग तो वे तासु मुंग तला पूरे सब फैसिलिटीज करी स्कूल्स लगिया दी पखपल बेसिस बांधे टोल कारू न कई स्कूल तालिब इल्मान सर मौजूद दागी सर हम खबर को अस्सलाम वालेकुम। हां वालेकुम अस्सलाम। तासु स्कूल बंदी तासु रागली पे ग्रीन बेल्ट बाने क्लास वाली सब होई
बस क्या कहें, हमारे स्कूल बंद कर दिए हैं, हमारी तालीम उन्होंने ख़राब कर दी है। हम लोग अच्छा खासा पढ़ रहे थे, बस उन्होंने स्कूल भी बंद कर दिए और अब हम लोग पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। बस क्या कहूँ अब। जैसे आपको पता है हमारे स्कूल बंद हुए हुए हैं और हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं, टाइम जाता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा तालीमी बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल खोल दिए जाएँ तो अच्छा हो, जल्दी से जल्दी खोल दिए जाएँ। तो موږ ایگزامونه نږدې دي او موږ باندې سکولونه بند کړي دي. پکار چې زموږ سکولونه کراوږي زموږ ټایم هم ضایع کیږي او زموږ په سبق کې هغه هم راځي، موږ ته تکلیف کیږي. اوس زموږ په سکول هم نږدې دی، موږ ورته وتلی شو. زما دا گزارش دی چې موږ زموږ د سکولونه واپس کلاو کړي. और ये हमारे स्कूल्स अभी बंद किए बगैर किसी सॉलिड रीज़न के कि ये रेजिडेंशियल एरिया में स्कूल्स वाक़ है, तो ये कोई सॉलिड रीज़न तो नहीं। ये तो एक अच्छी बात है कि लोगों के नज़दीक स्कूल वाक़ है, लोग आसानी से स्कूल जा सकते हैं, वक्त पर पहुंच सकते हैं, वक्त पर घर वापस जा सकते हैं। पेशावर के जो बाकी स्कूल्स है वो तो स्टडीज़ जारी है, उनकी स्टडीज़ जारी है, लेकिन हमारी स्टडीज़ ज़ाया हो रही है। पिछले 2 दिन से स्कूल्स बंद है और अगर आगे का कुछ पता नहीं है, कह रहे कि स्कूल से हटाओ। ये हमारे लिए बहुत अच्छी जगह पर वाक़ है, मेन टाउन में वाक़ है ये स्कूल्स, जितने भी स्कूल्स है सारे टाउन के स्कूल्स। लेकिन पता नहीं हुकूमत को क्या मसला है। ये कह रहे थे कि तालीम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने जो हमारी तालीम थी वो भी हमसे छीन ली। ये बच्चे यहाँ पर रोड पर अभी सबक पढ़ रहे हैं। دا چې حکومت موږ سره ډېره د ظلم انتها کوي چې موږ دلته تاسو کته شئ چې موږ دلته د ونو لاندې ناست یو، سبق خپل کلاسز کنټینیو کوو. زموږ سکولونه چې دي د ایئر پرمټ کې بند کړل، دا زموږ چې بورډ ایگزام را روان دی چې دا چې موږ ته ډېر زیات مشکل دی. موږ ته نور سکولونو کې تاسو کته شئ چې سټډیز کنټینیو دي او زموږ ټاون یونیورسيټي ټاون چې کوم علاقه دلته څومره سکولز دي دلته زموږ سټډیز بند شو او د میډ اف د ایئر کې موږ له بل سکول کې اډمیشن هم نه راکوي، ځکه چې دا چې میډ ایئر دی نو موږ نه شي پوره ډېر کورسز روان دي او دا چې زموږ بورډ ایگزام را روان دی نو دا چې ډېر زیات ظلم دی موږ سره. او دا چې زموږ دا سکولونه چې کوم دي دا چې زموږ یونیورسيټي ټاون کې اوسېږو دا چې موږ سره ډېر نظیر دا زموږ دپاره یو فیسیلیټي ده. حکومت ته پکار دی چې موږ ته نور فیسیلیټیز راکړي چې کوم موږ ته راکول شوي هغه موږ نه وانه لي. 2 माशूमान सर मौजूद है, सर खबर को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। स्कूल बंद है और आप फुटपाथ पे बैठी है, तो क्या मुश्किलात है और क्या कहना चाहिए? हमारे स्कूल बंद है और स्कूल बंद है, हम पढ़ नहीं सकते सही से, इधर पढ़ना पड़ रहा है और ये अच्छी बात नहीं है। हमारे तालीम के साथ खेला जा रहा है और सिर्फ हम ही नहीं हैं, पूरी दुनिया के बच्चे हैं और हमें अपनी तालीम चाहिए, हमें बड़े होकर कुछ करना है, हमें मुल्क को आगे बढ़ाना है, हमें स्टडी करना है, तो स्कूल ज़रूरी है, ये बंद नहीं होने चाहिए। मुझे स्कूल वापस जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर स्कूल बंद शوی رسب زه غواړم چې زموږ سکول کلاو شي، موږ دلته نه څو ورځې راځو چې موږ دلته سبق وایو. موږ غواړو چې زموږ سکول کلاو شي چې موږ په آرام سبق وایو کلاس کې. دلته ډېر زیات شور دی، د ګاډي شورونه دي. موږ غواړو چې سکول کې په آرام سبق وایو. جی دا د سکول مالکان، طالب علمان او د هغې چې کوم والدین او هغې تاسو خبرې واورېدې، دوی وایي چې کوم صورتحال تیر شوی دی زموږ په دې خطه کې. اول چې ترهګرۍ او بدامني کوم صورتحال و د هغې نه پس بیا چې حالات لږ ټیک شو نو بیا کورونا راغله. د کورونا له وجې نه طالب علمانو ډېر زیات وخت خراب شو. د هغې سره سره اوس که موږ وګورو سیلابونه هم راغلل، نو دوی وایي چې د هغې نه پس دغه انتظامیې لخوا چې کوم تعلیمي ادارې بندې کړې شوي دي 12 ورځې وشوې او دغه ماشومان چې کوم دي نو د هغې 25,000 نه سیوا ماشومانو مستقبل چې کوم دی نو هغه په داو لګېدلی دی. نو دوی وایي چې وزیر اعلی صاحب دې خصوصي توګه باندې په دغه باندې دوی ته توجه ورکړي او دغه مسله دې په مستقل بنیادونو حل کړي. همدې سره د پروګرام اکثر تر اجازت غواړو. الله پامان.